باب دې په بیان د هغه سړي کې يدخل يده چې لاس داخل کې فی الاناء په لوښي کې قبل ان يغسلها مخکې له دې نه چې لاس ونه وینځي لاس په لوښي کې داخل کا آیا دا نجسیږي په دې باندې کنه نجسیږي لوټه ده چاټۍ ده بالټۍ ده هر شی چې دی پتیله ده لاس دې وینځلی نه دی او لاس دې په لوښي کې اوبه راخلي سکي او دست اخلي کاسه کې اچي جام کې اچي لوټه کې اچي آیا په دې باندې دا پلیتیږي که نه پلیتیږي مناسب یو مسله دا ده دلته حدیث کې نهی راغلی منع راغلی لوښي کې لاس مه داخلوه یو مسله دا ده چې دا نهی تنزیهی ده که تحریمی ده دویمه مسله دا ده دا لاس دی قبل الغسل فی الاناء داخل کا د دې اوبو حکم څه شی دی و د نوینده لاس دی داخل کا د دې اوبو حکم څه شی دی دریمه مسله علت د نهی ده شریعت ولی حکم کړي لاس ما داخله علت د نهی څه شی دی څلورمه مسله دی حدیث کې حکم د غسل د یدینو دی اول لاسونه اوینځه اول لاسونه اوینځه بیا هغې نه بعد لاسونه لوښي کې داخل کا آیا دا لاسونه وینځل دا احکام د میاهو نه دی که دا د سننو د اوداسه نه دی د اودس دا حکم دی لاسونه اوینځه او که نه د مطلق اوبو دا حکم دی او دست پاره اوبه اخلی لاس وینځه او که مطلق هر وخت اوبه استعمالی لوښي وینځي جامې وینځي مخ وینځي سر وینځي همداسې اوبه اخلی د هغې دا حکم دی اوله مسله حکم تنزیهي دی که تحریمي دی دې مسله کې ائمه ثلاثه وی دا نهي تنزیهي ده تحریمي نه برابر خبره ده که دا لاس د شپې را بیدار شو داخله شپه کې وي او که ورځ کې وي نهي تنزیهی ده ورځې د خوب نه بیدار شي لوښي کې لاس داخله که شپې بیدار شي نهي تنزیهی ده امام احمد رحمه الله داود ظاهری وی که شپې بیدار شي نهي تحریمی ده او که د ورځې بیدار شي د خوب نه لاس اوبو کې داخله نهي تنزیهی ده دریم قول د حسن بصری ده هغه وی دا نهي مطلقاً تحریم د پاره ده که د شپې او که د ورځې وي لوښي کې لاس منه نه باسه تر څو د لاس وینځلی نه وي منه نه باسه څو د لاس وینځلی نه وي نه باسه ما دلیل د امام احمد حدیث د باب دی حدیث ته وګوره اذا استيقظ احدكم من نومه اذا استيقظ احدكم من نومه یا دی اول حدیث ته وګوره اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء وګوره لیل قید راغلی دی ذکر دی کې قید د لیل دی دلیل د حسن بصری هغه روایت دی چې هغې کې مطلق استیقاظ راغلی دی قید د لیل پکې نشته دریم نمبر حدیث ته وګوره اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء قید د لیل شته دی نه مطلقا حکم راغلی دا دلیل د حسن بصری رحمه الله دی دا د هغې دپاره دلیل او جمهور علما وی چې دلته د لیل او د نهار د دې په مابین کې فرق دا نشته دویمه مسله علت د نهي څه شی دی حکم د دې دویمه مسله دا ده چې دلته حکم د دې اوبو څه شی دی لاس دې کته که ودې نه وي د اوبو ته به څه حکم کې پاکې دي که پلیتې دي دې کې اختلاف د جمهور علما ائمه ثلاثه وی تا اوبو نجسی دي مطلقاً نجسیږي اسحاق بن راویح حسن بصری هغه دا وی که د شپې را بیدار شوي نجسیږي او که د ورځې را بیدار شوي لاس دننه که نه نجسیږي
د اسحاق ابن راوی حسن بصری د پر هغه روایت دی چې نبی له سلام وایي چې دغه او بتوي کا دا وبسنګ کا توي کروي چا نقل کړي ابن عادی نقل کړي نه هغه دغه وبو کې چې لاس کته کې لاس دی ویني ویني واړه چپک توي کا جمهور علما وینا دا روایت د ابن عادی دا منکر دی محدثین دا غیر محفوظ دی او جمهور علما وی حکم علی الاحتمال دی دلتا علی الوجود نه دی احتمال لري چې دا وب نجسی دا نه د چې یقیني نجسیږي ولې دا لاسو وینځل واجب دي نه نو د دې وجنا غسل د یدینو حکم دلته وجوب د پاره نه دی او بل قانون او قیدم دادا چې یقین لا یزول بالشک یقین په شک باندې نه ازل کیږي نه الیقین لا یزول الا بالیقین یقین زایل کیږي په خپل مثل په یقین باندې نو دې صورت کې دا دلته چې کوم صورت ذکر ہے طهارت د ما یقیني دي لاس پلیتیدل شکی دي نو یقین په شک زایل کیږي نه نو طهارت د ما او د وبو په لاسونو په نواسل وبو باندې دا پلیتیږي نه دا نه پلیتی درېمه مسله علت د نهي څه شی علت د نهي دی حدیث کې راځي تا ته پته نشته اين باتت يده اين سوارت الله سے چیته تلې چیته چکر واله چیته ګرځیدل است الله د بدن په کم حصہ باندې نو حدیث کې اشاره ده توهم د نجاست احتمال د نجاست نو د توهم د نجاست سره مناسب ندب د غسل ایجاب نه ده چې لاس وینځل مستحب دي او واجب نه دي لکه امام احمد نم دا روایت راغلی ځکه اصل دلته په اوبو کې طهارت دی دا نجاست پکې په شک باندې ثابتېږي نه نو معلومیږي نهي تنزیهي د تحریمي نه ده او امام شافعي علت د نهي دا وایي هغه وایي اهل حجاز استنجا په کانو کوله په لوټو کوله اهل حجاز به استنجا په چا کوله پکانو لټو باندې و بلادم حارتن د دې خارونه ګرمو په شکال ګرمي وا کله بدی ودشوا خلی بشوا فلا یامن بیا امنو ان تطوف يد على موضع النجس دا لاس به نجس زیت کې دی شي دا تلوي نو د دې وجنا علت چې دنا غدا ده علت ده و د بشو خوب کې پته نه لګي ګرمي وا یو دې بخار او خزه غروا هم د سي زلن نه غروا تا ته معلومات نه کیږي کې دې شال الله سور غلوي نو توهم د نجاست د حقیقتا نجاست نشته امام مالک رحم الله وی لاس پاک د امر تعبدی دے نبی علیہ السلام وی او ویندا لاس اگر کا پاک د امر تعبدی دے نسبت امام مالک رحم الله تشوی دے خو لیکن راجی خبردار چې کم جمهور وی حدیث حمل دے په احتیاط باندې حدیث په وجوب باندې حمل نه دے احتیاط باندې توهم د نجاست دے حقیقتا نجاست نه دے سلورم مسئلہ غسل د ید قبل ادخال الماء دا سنن او دا سند او کنه دے پدې کې دو قول وبو حکم مطلق وبو حکم دے که سنن او دا سند دے کوم دو قول دي فقها وی چې دا لا سن وینځل په ابتدا د او دا سکه دا سنت دے سنت د او دا سند دے سنت د او دا سند دے خو علامه سندي ویا دا د سنت د او دا سن نه ده بلکې لا سن وینځل مخکدا من احکام المیاه د احکام د اوبو نه ده کور کې ته ولګي لوخو کې اوبوي او د دې د غسل د دې نورو ضرورت د پاره د اوبو کارې جامې ویندي لوخي په باندې ویندي نو د دې اوبو حفاظت او پاک لرل
نو معنا داره چې دا ستا په ذمه باندې دي لوښي ویندې بل شی ویندې سکې جامې ویندې څاروت هر شی پکې دا اوبه استعمالی نو د دې حفاظت او پاک لرل معنا دا ستا ذمواري ده دا به پاک لري دا به پلیتې نه نو معنا داره چې د دې تعلق د مطلق اوبو سره تعلق مطلق اوبو سره دی مطلق اوبو سره دی چې مطلق اوبو کور کې وي داسې مه کوه همداسې ګړي کې لاس دننه کوه بالټي کې اودس پې نه کې هم اوبه په پاکې لري خو لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله د طرز او د طریقې نه دا معلومیږي چې دا سنن دا او دا څه نه دی ذکر د باب چې کړی دی په مین د ابواب الوضو کې کړی دی مینس کې باب راوستی دی دې نه معلومیږي امام ابو داود رایه دا ده چې دا د سنتو د چا نه دی د اوداس نه دی اوایا د ابو معاویه محمد ابن حازم دی هغه روایت کې د اعمش نه سلیمان ابن مهران دی روایت کې د ابي زرین نه د مسعود بن مالک دی اوایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل ملاسف ځان پوي کا دا من الليل دا قید نه دی ګورا ذکر دا تعلیل علت دا بیان کړي فانه لا يدري اين باتت د دې نه دا معلومیږي چې الحاق د نوم د نهار د نوم الليل سره دی دا تخصیص د نوم الليل په اعتبار د غلبې سره کړي دی اعتبار د غلبې سره کړي بلکې هر هغه شی چې شک پیدا کوي په نجاست د ید کې اگر که د خوب نه بیدار نشي داغه حکم هم دغه دی ظاهر ناس دی ویخه په ویخه باندې درته لاس یې وګورو لا پکې دې نشته لاندې لاړ لاس والکه هلته غوتاس قضې حاجت وکړو لوټو تیګه دې استعمال کړو وبه دې استعمال نه کړي دا لاس دې لاندې هغه دغه کوی لکه لاس کې دې شي پلیتی ورته رسیدلی ودنی په ویخه هم دغه حکم دی او دا لیل ذکر چې ذکر کوي غالب دار سړی د شپې ود کېږي سحر هر څوک ود کېږي ورځي نه طالبان څوک ود شي سوګاله کله سیمټوي په رزولو چوک ته سوګال تلاش دوی بازار 400 کې مې کار دي څوک خپل کوړه دي څوک پلار کوړه خواري شي سپکی ود شي ټول ود کېږي او شپې ټول ود کېږي خپل کور والا ودم کېږي د پلار کوړه دي هغه ود کېږي خو څوک لخو کوي څوک ډیر فقط دمر فرق دی ود کېږي هو ټول کنه ټول ود کېږي نو دا لیل ټکه په اعتبار د غلبې سره دی هر هغه شی چې په ویخه باندې توهم په لاس کې د نجاست راولي مداخله ولو ختام نو دا تخصیص د لفظ د نوم دا د غلبې د وجه نه وایا حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أين صارت يده من جسدي ستا د لاس د بدن په کم کم حصے باندې چکر یو چی ته ګرځیدل پته نه لګي وایا ولم يذكره ندی ذکر کړی عیسی بن یونس ابارزینا ځان په پویک دلته یو روایت اے مسدد روایت کې د ابو معاویه نا ابو معاویه روایت کې د اعمش نا چانه اول روایت وګوره نو یو طریقه دا روایت مسدد نقل کوي ابو معاویه نه دی استاد دی هغه روایت نقل کوي د چانه د اعمش نه د ابارزینا دویمه طریقه چې دا حدیث حاصل شوی دی دلته استاد مسدد دی هغه روایت کوي د چانه د عیسی بن یونس نا اول سند کې امام مسدد استاد سوق دی ابو معاویه دویم سند کې استاد سوق دی عیسی بن یونس دواله روایت د اعمش نه کوي چانه کوي اعمش نه کوي خو لیکن اعمش بیا روایت پاس اول سند ته وګوره د اعمش څومره استادان دي اول سند کې اعمش څو استادان دي سودی دوا سو کم دي ابي رزين ابي صالح فانك نر وګوره دو استادان ابي رزين ابي صالح دویم سند ترشا د اعمش عیسی بن د اعمش نه روایت کوي د اعمش څو استادان ذکر دي یو څوک دی ابي صالح دا یو فرق شو
دا څو شو یو فرق دویم فرق دا د دواړو سندونو کې مناسب مخکینی سند ته وګوره حتی یغسلها 3 مرات شکشتا 3 مرات کې شکشتا نه دویم سند تریشا قال سوي مرتين او 3 ذکر کړه پچا دے شک یو فرق دار چې په ذکر د عادت کې مخکې شک نشتا دلته شک دے دویم فرق دا دے ولم یذکر ابارزین عیسی ابن سرویت کې دا بارزین ذکر نشته مخکې دا بارزین ذکر سو پر قشو دو پر قشو شابه وینو باب يحرق يده في الإناء قبل أن يغسلها. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح وأحمد بن المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم. دا محمد بن سلمة مرادي دي دا محمد بن سلمة ابن عبد الله ابن چدينو أبي فاطمة المرادي دي او الجمل دي دا مراد چکم دي جمل دا یو شاخو د مراد قبیلینا مراد غټه قبیله وا او دا د بصری اوسیدون کې د سقراوی دي سقراوی دي او يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا من نومه غير حكم مطلق دي سواء كان بالليل او بالنهار او فلا يدخل يده هي فلا يدخل يده سمعنا فلا يغمس يده في لاس مننا باسا دوبوا ما پلوخي کې حتى يغسل 3 مرات ولي دا علت ذکر کئ دې کې اشاره دا اے باعث پچا باندې پدې امر باندې باعث پدې امر یقینا نجاست دې نه یقینا غدار جدا لا سره واغني دا میخه بوسوډه کې ور ودانه نه کې دا دې کړه دې نه نجاست شتا نه خکاری نه علت احتمال د نجاست ده دا سنه معلومه دا دینه معلومو مناسب شارع چې کله حکم ذکر کی اغه نو ورست علت ذکر کی نو دا دال په دی باندې ده چې ثبوت د حکم لاجل هذا د علت د وجه نه ده ثبوت د حکم د چا وجه نه ده د علت د وجه نه ده و دا حکم چې دلته ذکر شوی دی چې لاس اویندا علت داده فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين صارت يده نو شارع حکم ذکر کوي خو احتمال د نجاست د نه یقینا څه نجاست ذکر د دې علت د وجه نه ذکر شارع چې کله حکم ذکر کی یغسلها ورست علت راولې کنه علت څه شی فإن احدكم معلومیږي دا ثبوت د حکم د علت د وجه نه علت داده خو علت چې دی نو هغه احتمال د نجاست دی که یقینا نجاست احتمال دی اوس وینځل به مخکې څه شی وي فرض وي که واجب وي نه سنت دی نه فرض دی نه واجب دی ځکه علت ته وګوره کنه او این دا شک دراوی دی او این کانت تطوف یده دا شک دراوی دی یا تردد د نبی علیہ السلام یا شک دراوی دی نو معنا دا چې دا پته نه لګیږي چې استا الله په کوم ځای کې طواف کړی دی مناسب کیدی شي هغه خطرې ځایونو کې طواف کړي ارته رسیدلې په ځان به پوه نه یې ای ته خو ودی کله په وی خم باندې وشي سړی دی بخار دی واغه تا سره به خبرې م کوي او لګیا وي کم ځای ګرئ په ایمان وایه کم ځای ګرئ نور خپله پوهېږي خو سوچ فکر نه ځکه چې هلته دې باندې بخار دی خارق دی مجبوره دی سوچ نه تا سره خبرې م کوي ورته لګیا و دی داسې داسې م کوي لکه ویښه باندې م داسې کېږي او په وده باندې خو طریقې اولا سره دا سړی ځان نه خبر نه کنه وایه باب صفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان د صفت او د اسد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې نبی علیہ السلام مبارک چې اودس کړي څنګه اودس کړي دي امام ابو داود په دې کې دومره روایت په مختلف طریقو باندې ذکر کړي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه اودس چې کوم دی هغه ثابت یا تفصیلا د نبی علیہ السلام حج د نبی علیہ السلام اودس د نبی علیہ السلام من باب صفت الصلاة باب صفت الحج باب صفت العمره
دا صحابه کرامو تفصیلا دا هغه ذکر کوي چې نبی اسلام او د څنګه کړي دي په کوم طریقې باندې کړي دي. اوایا قال حدثنا حسن بن العلي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن عطاء بن يزيد الرزي عن حمران بن عفان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. دا مولاو د اصل کې د نمیر ابن قاسطه د هغه په چې د نوعین التمره کې دا په قید کې راغلی عثمان رضی الله عنه دا واغسته د مصیبنا په زمانه د چا کې د ابوبکر ته کې رضی الله تعالی عنہ کې آزاد کا اذا آزاد. قال رأيت ما ولد العثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنهما توضأ ودسوك عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد الشمس القريشي دا د نبی رسول الله سره په نسب کې په بني عبد مناف کې جمع کیږي نکونو کې د نبی رسول الله سره په نسب کې جمع کیږي. عثمان رضی الله عنه کونی ابا عبد الله. کله چې هاتیانو اصحاب الفیل حمله وکړه دا غي نشپک کال ورسته عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دینو بعد الفیل شپک کال ورسته اسلام راو اول د اسلام کې د اسلام راو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نو دی وجنا د دې پیدایش د اصحاب الفیل نشپک کال ورسته شوه. الم تر کیف فعل اصحاب الفیل د نبی رسول الله اول کال د پیدایش اصحاب الفیل حمله وکړه الله شکست ورک اغه نوروز تا شپک کال به عثمان رضی الله عنه پیدا شو. اول د ابتداء د اسلام کې د اسلام راو سابقین اولین نه دی او اسلام چې راوړې دعوت ابو بکر صدیق اسلام تور کړ اسلام راو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دعوت ور کله چې عثمان رضی الله عنه اسلام راول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خپل لور رقیه په نکاح باندې ورکړه. نکاح باندې د دې فضیلت دار دواړه هجرتونه کړي. حبشو ته هجرت کړي مدینه منوره ته ذل هجرتین دي. هجرت یو حبشو ته هغه نه بعد راغه مکه مکرمه ته بیا مدینه منوره ته هجرت وک ذل هجرتین دي. او بیا چلاغه مکه مکرمه ته اوس ابن ثابت د حسان ابن ثابت ورورو نو دی وجنا هغه څنګه ورغه حسان بو عثمان رضی الله عنه ډیر یادول ډیر محبت مینه ور سره او چې کله عثمان رضی الله عنه خوارج او بلویانو شهید کې ډیر سخت به جړلې. رقیه رضی الله عنها وفات شو. سو وخت چې اوتل به په ایامو د بدر کې دا وفات شو. نبی له صلوات والسلام د اغه خور د رقیه نبی له سلام لور مبارک ام کلثوم ورته په نکاح ور بل فضیلت ورته دا میلاو شو دي ته زین نورین وای د نبی له سلام دو لورګانې په دې باندې وادي زین نورین پښتو کې دا مشهور ده. یو لور چاته ورکی بل ورکی مړ شي دا دې سره خزي نټینګي خزي وجه دا مشهور ده. که یو لوري مړ شو بل نه ورکی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره مینا وا نبی له سلام اعلان وکړه و ام کلثوم وفات شو. وی لو ان لنا ثالثه لزوجناک یا عثمان کدرې ملور می هغه می په نکاح باندې درکړې وې خو نشته نو کوي نو درې می په نکاح درکو دومره مینا ور سره. بل منقبه د نبی له سلام بشارت د جنت کړي 10 مبشره وکړي. بل فضیلت د نبی له صلوات و سلام په یوم الاثنين کې امدارنګ د ذل حج میاش کې نبی له صلوات و سلام چې کوم بیعت کړي دي نبی له صلوات و سلام سره عثمان رضی الله عنه اغیم چې دغه بیعت وکړه. عثمان رضی الله عنه حاضر نو خو نبی له سلام خلاص اوچت کوي هاذا ید عثمان دا د عثمان رضی الله عنه لاس دې د جن لاس چپ لاس خپل لاس مقرر کا وک عثمان رضی الله عنه ژوند دی نو هغه هم زما سره بیعت کې دی ابل فضیلت دی غایبانه بیعت نبی له سلام دومره عقیده او کې باندې د جمعې په ورځ باندې د ذل حج میاشتې اتل سورې تیرې شوی
د مازدیګر نه وروسته عثمان رضی الله عنه دا شهید شو او بلویانو خوارجو شهید کړ مخکې نبی علیہ السلام ویلو تقتلک فئة الباغیه باغیان به دې وجني بیا د خالی په شپه باندې د ماښام او د ماسخوتن په مانده کې په حسن کوكب کې دا دفن شو عثمان رضی الله عنه د اخستیو جنت البقیع کې دې کې کولاواله کړو 2 کال په عمر کې دا وفات شو عبد الله ابن سلام وی وکچیر ته خلقو په ځانونو باندې د حضرت عثمان رضی الله عنه په قتل باندې دروازه کولا وکړه د فتنې به تر قیامت پورې به دا دروازه بند نشي لا بجاری بیت د مسجد نبوي د دې په د ازواج مطهر بیوت بیت نبوي عثمان رضی الله عنه په پیسو د دې په پیسو باندې دا غټه خټه لګېدلې خو بلویانو اخل کې دا کار وکړ عثمان رضی الله عنه مسجد نبوي کې خطبه ویلو تم نه پرې خو خوارج یې خطبه باندې او حتی کې چې کوسو کې عثمان رضی الله عنه جنازه روانه او صحابه کرام شپې وړله ځکه ورځ خطر وا چې بلویان به کانی ورکی بیا شپې چې دنو کانی او گزارونه کوله او دغه حسن کوكب جنت البقیع چې عثمان رضی الله عنه پیسو باندې کولاو شی آزاد شی حتی هغه کې دفن دیم پرې خودل دا دومره ظالمان خلک بیا حسن کوكب کې دا دفن شو بیا هم گزارونه په باندې کوله د ماخام ماسوتن په مابین کې دا دفن شو نو یو سل شپږ سلويخ مرویات حضرت عثمان رضی الله عنه دا نقل دی او دا راغلی نو دا روایت عثمان رضی الله عنه او توزع او قال رأيت عثمان بن عفان توزع بعد الآخر نو دی وجن عثمان رضی الله عنه سو کف افرغ نو ویاړو علی یدی پچا باندې پلاس باندې وب سلاسن درې دلی فغسلهما دعا لاسن وینل ثم تمضمض اغینه بعد مزه وکړه مزمزه معنا لغوي تحریک دی خو استعمال داده خلک او به واچوا چوبه دی په خلک واچولې به او خذوا او تمزمزه واستنثر نو اغینه بعد استنثار وکا نو دی وجنا او دس چې کوم دی هغه داده خلک او به واچوا تاوی راتاوی کبه او باسد خلنا او بعد وینا د مبالغه د پر خلک او بواچو دا غوتم پکې داخله کو غوتم په خلک اوها مبالغه واستن سره استنصار دی ته وي پدې ته چې دنو او بواچول سنت دی واپس وستلم سنت دی داخرش پرش کول سنت دی اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق دا مستقل سنت دی ابن عربي وي استنشاق چې دنو استنصار دا د نصرت نه ماخوذ طرف د پوزې ته ویل کېږي او دلته چې دنو دا چې دنو ثم استنثر واستنثر بين نبی السلام ثم استنثر دا واو په معنا د ثم سره د نبی السلام استنثار وکړه وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه اليمنى الى المرفق ثلاثا درې د نبی السلام او وینځل ثم اليسرى مثل ثم مسح رأسه بنبي السلام مسح السر وکړه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك د دې په مثال باندې دا حدیث دال د پدې باندې چې فرض په اوداس کې غسل د رجلینو دې مسح نه د ګورا ثم قال بلريت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی السلام توضا او دسو کو په مثل او د زما چې دا ما کړه د قصي او دسو وک حدیث کې سراغله حدیث کې دار اغله چې نبی له صلوات و سلام ثم مسح راسه مسر سر وکړه په مسح راس کې د علماو اختلاف دی چې مسد سر واجب دا کا فرض دا او څومره واجب ده دې کې د علماو اختلاف دی په مسح راس کې خو لیکن به اختلاف په قدر د واجبو کې دی امام مالک رحمه الله امام احمد یو جماعت وی وجوب استيعاب دی ټول سر به مسکه کلک زیدر نه پات شو دس نه کې وجوب استيعاب دی دا د امام احمد امام مالک رحمه الله امام شافعی مولا رای دانا واجب په مسح راس کې دمر واجد ما يصح عليه اطلاق اسم المسح ولو شعره واحده كيو يختدي مسح كمسح وشو
امام ابو حنیفه رحم الله وینا واجب ربع در اسدا ربع ده را د دلیل د احناف د پار روایت د مغیره ابن شعبه ده امام مسلم راوسته ده ومسح ناسیته وعلى العمامه ناسیه سلورمی سي د سر ته ویل کیږي او بل روایت کرا دی نبی اسلام مسح د مقدم د راس وکړه یو مقدم ده یو خي طرف ده یو ګس طرف ده یو شاده نو سلوري سي شو نو د دې روایتونه معلومیږي ټول مر سر مسح کول دا نشته ده نبی علیہ السلام نمسح الراس اقل د دینه دا ثابت نه دا نو معلومیږي د دې قدر نه په وجوب کې زیاتواله مکو کمواله مکوا همدارنګ دلته په دې روایت کې ذکر د عدد د مسح نشته ده البته دومره دا امام شافعی رحم الله دا وی تسلیس فی المسح چې دنو دا واجب ده دا ځان ته مسله ده امام شافعی رحم الله وی دومره سر مسح کما یصح علی اطلاق اسم المسح امام شافعی رحم الله دلیل دی وامسحوا برؤوسکم وامسحوا برؤوسکم سر باندې مسح وکړه ذکر دل کا مسح مطلق دا مطلق حمل کا بچا باندې په ادنا باندې تر سوچ هغه د پاره قرینه صارفه نوي دلته چې دنو قرینه نشته ادنا ما یطلق علی اسم المسح ولو کان شعره واحده یو دو امام شافعی استدلال نسی وامسحوا برؤوسکم دا بعد تبعیض د پاره دا بچا د پاره دا تبعیض د پاره دا بعض راس باندې مسح وکا دا دو دلیل شو امام مالک امام احمد دلیل داره اغه دلیل داره چې دا قول د باری تعالی چې تیمم کې چې کم راغله فمسحوا بوجوهکم او دا قول د باری تعالی وامسحوا برؤوسکم تیمم کې وای مخ باندې مسح وکا او داس کې وای سر باندې مسح وکا سیان دا دواړه برابر دي امام مالک وای په دخول د باکه چې بعد داخله شول په ممسوح باندې دا د مخ ټول مسح ده نو د سرم ټول مسح ده التفرد چې په مسح کې استيعاب د چا د وجه وکا د مخ چې دنو دا وکا په تیمم کې امدارنګ استيعاب د چا د مسح پر راس کې پاو داسه کې دا وکا ځکه دا دواړه برابر دي چې بعد داخله شي په ممسوح باندې دا او بل دلیل امام شافعی مولا داره ودا با چې کوم د دل تراغله په آیات کې دا زائد ده وامسحوا برؤوسکم وامسحوا رؤوسکم سر مسح امام مالک رحم الله استدلال داره چې دا با زائد ده برؤوسکم وامسحوا رؤوسکم ټول سر مسح او هم دارنګ دلیل د امام مالک هغه احادیث دي چې هغه دال دي په استيعاب باندې کم احادیث په استيعاب باندې دال دي هغه احادیث دي د امام مالک رحم الله دلیل هغه حدیث من ورته ویو نبی رسول الله نه مسح په ناسیه ثابت ده مسح په ناسیه کړي مقدم در اسمانه کړي په بعض احیانو کې ثابت ده چې بعض احیانو کې نبی رسول الله مسح په ناسیه کړي د دینه معلومیږي چې استيعاب مفروض نه ده فرض نه ده ګورا که استيعاب مفروض وي نبی رسول الله په ناسیه باندې ولې مسح کوله لیکن دا ممکن دی منگا جواب کو فمسحوا بوجوهکم التا استيعاب په تیمم کې په نص باندې ثابت نه دی بلکې په احادیث مشهورو باندې ثابت دی استيعاب په تیمم کې په نص باندې ثابت نه دی بلکې استيعاب په تیمم کې په احادیث مشهورو باندې ثابت دی او بل داره چې دا مسح دا قائم مقام د غسل دا خلف لرا حکم د چاوي د اصل وی خلف لرا په مقدار کې حکم د اصل وی اصل چې کم دی مخ وینځل دی هغه ټولو واستیمم کې مخ مسح کول دی دابم ټول وی او د دینه منګه جواب کو چې تاسو وی چې دلته زیادت د باراغله مو عبادت الساق د پردا معنی حقيقي ده بعد الساق د پاره او دا ظاهر کلام د سوی هم دی او دې کې ترک د حقیقت او معنا حمل کول په مجاز باندې دا بالکل بلا ضرورت دا جائز نه دی معنا حقیقی باندې ولې حمل کې الباء للساق حقیقتا خدا معنا ته مراد
تی ولې با زائده وي دا خو معنا مجازي ده که په معنا حقیقي باندې حمل نشي کېدلی هغې نه بعد په معنا مجازي باندې حمل او کم احادیثو کې چې راغلی دی موږ احادیث کې ټول مسح راغلی هغه تقاضا د استیعاب کوي وجوب نه کوي موږ هم د استیعاب قایل ټول مسر مسح کو سنت دی که نه خو واجب نه دی او امام شافعي دلیل نه جواب کو چې د آیات مجمل دی په حق د مقدار کې آیات مجمل دی دلته مقدار ذکر نه دی لیکن دا بیان د شارع نه چې کوم راغلی دی مادون د ناسیه بیان شارع نه دی کړی آیات مجمل دی شارع بیان کړی دی چې بیان مادون د ناسیه نه دی کړی نو معلومیږي دا واجب ناسیه د مادون د ناسیه نه شریعت د دې بیان نه دی کړی کوم ځای کې کړی شارع د دې بیان همدارنګه موږ ویو ابن جنی دلته یو قاعده ذکر کړی ده ابن جنی دا وی چې اهل اللغت ټول په دې باندې قائل دي هغې با کې معنا د تبعیض دا نه پیژني یا اهل لغت دا کار نه کوي دا فقهاو دا کار کړی دی وی تاسې دوکه نه شئ چې قاموس کوم خبره ذکر کړې ده چې دلته دا با چې راغلی ده دا د قاموس خبره ده چې دا با چې دلته راغلی دا د تبعیض دپاره ده وی قاموس شافعي المذهب دی محققین عرب هغې شان د دې نه اوچت دی نو رای د صاحب قاموس د محققین علماو سره نشي برابرېدلی با تبعیض دپاره د قاموس ویلي بل چې دا خبره ذکر کړې نه ده محققین علما وایي چې با د الصاق دپاره د با د تبعیض دپاره نه ده با زائده نه ده ووایه ثم قصد قلبه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل ثم قال من توضأ نو دی وجنا چاچی او د سوک په مثل او د زمان نبی علیہ السلام او فرمایلا هذا ثم صلى ركعتين معلومیږي دو رکعات مونږ د او دس نو ورسته دا مستحب دی لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث فيهما نفسه معنا دا خبري ونه کې د ځان سره لا يحدث په دو رکعاتونو کې د ځان سره امور د دنیا د اخرت کسب نه کې په دو رکعاتونو کې الله ته متوجي وي چې کوم مانځ سره متعلق نه وي داسې خبرې ذهن ته نه راوړي چې مانځ سره متعلق نه وي لا يحدثو کسب ونه کې د دې خبرو او که کسب ونه کې اسې زړه ترې شي دا سړی معذور دی دا خبرې معاف دي لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله به مخکینی ګناهونه معاف کی خو لیکن ظاهر معلومیږي حکم عام دی کبائر و صغائر دواړو ته لیکن دلته مراد ته نه صغائر مراد دي ولذلك بعض روایت امام مسلم ذکر کړی دی الله ګناهونه معاف کوي ما لم یؤتی کبیرة تر سوچ کبیره ګناهونه کی سونه کی کبیره ګناهونه کی نو معلومیږي صغائر به معاف کیږي کبائر کده الله خو خوش معاف کیږي او کني چیزونه نه معاف کیږي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثنا دا عبد الرحمن بن وردان غفاری دی ابو بکر کنیه دا د مکی مکرمی دی دا معاذم دی ابن معین و صالح ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی دی وایا قال حدثنا حمران قال حدثنا عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه لم يذكر النبوة ایرت عثمان ابن عفان توضأ فذكر نحوه ذکر کړی ابو سلمہ نحوه پشان د حدیث روي د عطا ابن یزید خودمره خبره ده عطا مخالفت کړي په یوسو زینو کې اول زیداد چې ابا سلمہ ابن عبد الرحمن څه چل کړي دی هغه داد ګور ورته ولم یذکر نه ذکر کړي مدمد او استنشاق دا دوال عطا ابن یزید ذکر کړي و هاو دې ذکر کړي نه دي دریم ګور دویم وقال ابو سلمہ وی فيه په دې حدیث کې ومسح رأسه ثلاثه ابو سلمہ لفظ ثلاثن ذکر کړي عطا ذکر کړي نا دا دویم پخشو ګور ورته ها ثلاثه ذکر د رجلینو صيغه د چا د تسنیه باندې ذکر شوی اغه نه بعد عدد د ثلاثه و ذکر کړي عطا ابن یزید دوال رجلین منفردتن ذکر کړي و ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا په لفظ قدم ثم اليسرى
مثل ذلك دسی وکنو عادت یسرا سره ذکر کړو صراحتن نه الته یسرا سره عادت نو دا دریم فرق شو ګور ورته وایا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نو دې ذکر نکړ چې عطا کوم ذکر کړي او توضأ مثل وضوء هغه الفاظ ذکر نکړ ګورا وقال زیاتواله چې دنو کړي ویل دي من توضأ دون هذا كفاه داسې الفاظ ویل دي ولم يذكر نه ذکر کړي ابو سلمہ امر الصلاه نه ذکر کړي چې دنو امر د چا د صلات بلکې داسې ذکر کې من توضأ دون هذا دون الثلاث مرتين او مرتين كفاه يجزئه خدای ذکر کړي نه دي چې چا دوه رکعات مونږ کړ د هغه تحیت الوضو ذکر نه دی کړي دا دوال روایتونو په مابین کې فرق ته اشاره شوا مناسب دی حدیث نه معلومیږي حدیث دا بي سلامنا تسلیث په مسحوراس کې دا سنت دی دا اختلافي مسله ده د پری به دی ان شاء الله سباته په یاد کې وګورئ ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه الله تقصيرات گناهونه راته معاف کی خاتمه په ایمان کی سره زمونږ ټول طالبان ته روغ صحت ورکی ټول بے درد کی ذریات پورا کی الله عالمان فاضلان خادمان د دین د خدمت د لپاره قبولیم کی او د علم د اشاعت د خورول توفیق ورته نصیب کی د احادیثو مبارکو الله دا علم کما حقه ورته نصیب کی کما حقه شهرتونه پکې نصیب کی الله کما حقه دا درسونه هم داسې جاری کی الله تبارک